نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. په تیرو آیاتو کې الله جل شانه د فرشتو په ذریعه باندې حضرت مریم علیه الصلاة والسلام ته د زیرې تذکره وفرمایله. دا غزیرې په پیرایه کې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام تعارف شروع او تعارف هم په داسې پیرایه کې چې په هغه کې د عیسایانو د غلطو عقایدو اصلاح او تردید هم کې پکښې وه او د یهودیانو د عقایدو اصلاح او تردید هم کې پکښې وو. هغه دا و چې د ده به نوم مسیح عیسی ابن مریم دی به ډېر د مرتبې والا د عزت والا د مقربینو څخه او دی به دعوت چلی د مور په غیږ کې او بیا په پاخه عمر کې او د الله د تخلیق به یو خاص نمونه د پلار د واسطې بغیر سبب الله جل شانه پیدا کړي. مزید چې نور کم تعارف دی او کم فضیلتونه دي هغه الله جل شانه بیانوي. نو راځو هغه تعارف او فضیلتو بیان له د سوره ال عمران 48 نمبر آیات دی یو 50 نمبر صفحه کې د لاندې خاصه د درې ملي کې اول سر په یو 50 نمبر صفحه کې د لاندې خاصه د درې ملي کې اول سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ترجمه کو د ترجمې سره سات چې کوم ځای کې د تفسیر او د تفصیل ضرورت هغه به مور سره وکړو. انشاءالله زیات تفصیل نشته کې بس یو دوه ځای دی لږ تفصیل شته پر هغه موقع به هغه وکړو. ويعلمه الله جل شانه به ودته ورزده کې الکتاب اسماني کتابونه والحکمت او د دانایی و د گهرایی والا خبري والتورات تورات به ورزده کې والانجیل انجیل به ورزده کې. د کتاب سمورات په دې آیات کې هر اسماني کتاب دی او د حکمت سمورات د اسماني کتاب د علومو سیلاوه نور د اخلاقو د درستګۍ د اخلاقو د اصلاح لپاره چې کوم حکمت او کوم پوهنه د خلکو ته د خبرې د ورزده کولو کوم شایسته انداز دی دا مراد دی. والتورات او تورات به ورزده کی والانجیل انجیل به ورزده کی ورسولا الى بني اسرائيل الله جل شانه وی د رسول د بني اسرائیل و طرف ته. په دې کې د يهودانو د عقیدون تردید دی چې نه به د ساحری نه به نور چلول والای بلکې دی سیدا ساده کلم کلا د الله جل شانه د طرفه سه رسول دی او نه د عیسایانو رنګ ده لکه دی چې وای خدای دی یا د خدای زوی دی بلکې د الله رسول دی د الله قاصد دی الی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل و طرف ته. د دې صدا معلومه سو چې حضرت عیسی علیه السلام صرف قومي نبی وو. د بنی اسرائیل چې کوم قوم لو دغه و طرف ته الله جل شانه نبی جوړ کړی ولو دغه و طرف ته ورستولی. اوس خو عیسایت چې دی یو عالمگیر مذهب دی. د عیسایت اصل بنیاد چې ولو هغه د قومیت لپاره او د قومیت پر بنیادو حضرت عیسی علیه السلام خالد بنی اسرائیل نبی وو. په دې وجه باندې محققین علما وایي چې د عیسایت چې کوم عالمگیریت دی دا د بعد کې عیسایانو ایجاد دی د بعد کې مسیحیانو ایجاد دی. دا د حضرت عیسی علیه السلام د تعلیماتو سره انحراف دی. د حضرت عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې دانست او د قرآن د دې خبرې تصدیق وسم انجیل کوي. انجیل متی 10 نمبر باب ومه 15 آیات په دې کې د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې راځي چې هغه خپل 12 شاګردان یسوع واستول او ودی ته حکم وکړي چې د غیر قومو و طرف ته مځي د سامریانو په یو ښار کې مه داخلیږي بلکې د اسرائیل د کورو چې کومې ورکه رمه ده کوم ورک پسونه دي هغو له ولاړ سي. د دغه انجیل په 15 باب کې په 40 آیات کې حضرت عیسی علیه السلام سه یو کنعانی ښځې مدد طلب کړي. دی په جواب کې ورته وایي چې د بني اسرائیل د ورکه سوو رمو او د پسو سماسي او د بل چا طرف ته زه نه یم استول سوی. او د دې خبرې خپله مسیحي فاضله نه اقرار کوي چې د حضرت عیسی علیه السلام د مذهب او د دین چې کوم عالمگیریت دی دا د بعد کې عیسایانو ایجاد دی. ورنه حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوندۍ کې میشن تر بني اسرائیل پورې محصور کړی ولو.
په انسایکلوپیډیا برټانیکا 631 نمبر صفحه کې چې کوم 14 ایډیشن دی په 631 نمبر صفحه کې د ټیچینګ اف جیسس د دا عنوان لاندې یو جمله ده. په هغه جمله کې لیکلي دي چې حضرت عیسی علیه السلام د بني اسرائیل څخه د بندي خپل مریدان خپل پیروکاران نه دي تلاش کړي. او بیا مخته په 632 نمبر صفحه باندې د ډیث اف جیسس از ا کریمینل د دغه عنوان لاندې بیا یو جمله لیکلې ده. هغه جمله واضح وسم موجوده ده او دا 14 ایډیشن وسم موجوده دي. دا ډیر مشهور سو دا ایډیشن اوس انټرنیشنل ایډیشن بدل شوی دی خو بهرحال دغه ایډیشن وسم موجوده دي، آنلاین هم موجوده دي، آفلاین هم موجوده دي. په هغه کې یو جمله بیا دا لیکلې ده چې حضرت عیسی علیه السلام چې کوم 12 شاګردانو و هغو ته د عیسایت د تعلیماتو د عالمګیریت احساس نه و. مخته بیا لیکلي دي چې دا بیا بعد کې یو پادري و سینټ پال، دا د هغه ایجاد دی. سینټ پال چې په پولس باندې مشهور دی، دا یهودي ولو، بیا یې زړه واوښتې عیسایت قبول کړي. هغه بیا د عیسایت د تعلیماتو د عالمګیریت دپاره مرکزي کردار ادا کړی دی. ورنه د انجیل چې کوم آیتونه دي او د انسایکلوپیډیا اف برټانیکا کې چې کوم مسیحي فاضلینو اقرار کړی دی دغه څه دا معلومیږي چې د حضرت عیسی علیه السلام هم خپله د خپل ذات لپاره د خپل میشن تر بني اسرائیل پورې محدود کړی و، محصور کړی و، او د ده شاګردانو هم د خپل عیسایت چې کوم تعلیمات دي دا د بني اسرائیل پورې محصور کړي وو. بعد کې بیا سینټ پال نورم ډیر تحریفات کې کړي دي او دا تحریف یې هم کې کړی دی چې عیسایت د عالمګیریت په تصور باندې پیش کړي، د عیسایت د عالمګیریت لپاره د مرکزي کردار ادا کړی دی. اول یهودي ولو، بس بیا چې عیسایت قبول کړي بس بیا مبلغ سو. په هغه ټیم کې یروشلم کونسل کې یو خبره باندې د اختلاف پیدا سو. د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم 12 شاګردان دي په هغه کې پطرس او یعقوب په د یروشلم کونسل کې ناستو. هلته هم هغو د دا خبرې مخالفت وکړي چې د غیر یهودیانو دپاره د عیسایت د تعلیماتو پابندي نشته. دا ده ویلې، سینټ پال ویلې، پولس ویلې. هغو ویلې چې که چیرې غیر یهودي سړی د عیسایت مذهب قبلوي نو بیا به هغه د عیسایت د مذهب پوره پابندي کوي. هلته بیا دا خبره راغله چې د عیسایت تبلیغ په غیر یهودیانو کې کول پکار دي که نه دي پکار. نو پطرس او یعقوب ویلې چې دعوت یې نه دي کول پکار، په خپله رضامندي که څوک عیسایت قبلوي د هغه دپاره به بیا د عیسایت د تمام احکامو پابندي. ده ویلې سینټ پال چې د عیسایت تبلیغ کول پکار دي او د تبلیغ کولو په نتیجه کې چې کوم څوک عیسایت قبلوي د عیسایت د بعضې احکامو څخه به بیا ودې ته استثنا ورکول کېږي. غیر یهودیانو که چیرې عیسایت قبلوي. بهرحال د عیسایت چې کوم د عالمګیریت تصور دی د هغه د حقیقت ورسولا او رسول به جوړوي الی بني اسرائیل، د بني اسرائیل و طرف ته. دی به څه وایي؟ انی چې بېشکه زه قد جئتکم زه راغلی یم تیله بآیت من ربکم، د الله د طرفه څه په نښانیانو سره. د نښانیانو څه دلته مراد معجزه ده. معجزه و چې ته وایي معجزه و دارنګه واقعیت ته وایي چې د اسبابو چې کوم عامه سلسله ده د هغه څه د باندې د اسبابو یعنی انسان چې په دنیا کې زندگی تیروي نو یو سبب د هغه څه بیا یو شی پیدا کېږي. خوراک وکړي بیا موړ سي، چې اوبه وڅښي بیا اوبه سي، او دارنګه پر بدن اوبه توی کړي نو صفا سي، خواري وکاږي نو روزي وګټي، واده وکړي کوروالی وکړي نو اولاد پیدا سي، او دارنګه دوا ورسره د دوا په یو چا وخوړه هغه جوړ سلو. دا اسباب دي. یو دا د اسبابو څه د بندي سلسله د سړي سره نه کاڼی سته نه ور سره سته، یو ځای ته لاس دی کې هغه ور واخلي، او دارنګه د یو چا نه واده سته نه د چا سره نزدېکت کړی دی اولاد یې وسي. دا اوس معجزه ده که چیرې د نبي سره وي، او که چیرې د غیر نبي سره وي بیا که فاسق و فاجر ولو نو هغه جادو دی، او که چیرې نیک به عمله ولی الله متقي سړی و بیا کرامت دی. نو دارنګه واقعه چې هغه د عام متعارفو اسبابو څه د باندې و هغه ته معجزه ویل کېږي چې د نبي پر لاس باندې ښکاره سي. نو دلته دا مراد دی د آیتینس انی قد جئتکم زه راغلی یم تیله بآیت من ربکم، د الله د طرفه څه د معجزو سره. هغه معجزې څه دي؟ انی اخلق لکم من الطین، زه ستې دپاره جوړوم د خټو څه که هیئت الطیر د مرغۍ رنګه شکل، فانفخ فیه بیا زه په هغې کې پوکم، فیکون طیرا هغه به بیا سي د التلو والا حیوان باذن الله د الله په اجازه باندې. د اخلقو په باره کې دا راځي چې د دې نسبت چې الله ته وسي بیا معنا تخلیق ده، او چې چیرې و د الله سما سي او بل چاته وسي بیا معنا جوړول دي. او دارنګه حضرت عیسی علیه السلام خپله بله معجزه وایي و ابرئ الاکمه، زه جوړوم مورزاده ړوند، والابرس او د کوړ مرض والا، د پیس مرض والا، و احیي الموته دا څلرمه معجزه ده، او زه را ژوندي کوم مړي باذن الله د الله په اجازه باندې. باذن الله باذن الله د دارې معجزې سره عیسی علیه السلام وایي د دې ښکاره مطلب دا دی چې دا فاعل حقیقي الله دی، دا د الله کړنه ده، دا زما کړنه نه ده. برته هغه د عیسایانو د عقیدو تردید دی
چې الله جل شانه حضرت عیسی علیه السلام رسول جوړ کړی دی، بنده جوړ کړی دی، نه د الله زوی دی، نه د الله جز دی، نه اقنوم دی، نه ثالث ثلاثه دی. د عیسایانو چې کوم عقیده ده د هغې تردید د الله جل شانه په وکړي. او انبئکم زه به ورته خبرداری در کوم بما تاکلون هغه شان چې ته یې خورئ، وما تدخرون او چې ته یې ذخیره کوئ، ته یې ایږدئ، فی بیوتکم ستاسې په کورو کې. ان فی ذلک لآیة لکم په دې کې ستاسې دپاره نښانیانې دي. ان کنتم مؤمنین که چیرې ته ایمان راوړئ، یعنې که چیرې ته د یقین د حاصلېدو کوشش کوي، نو بیا په دغه معجزو کې ستاسې دپاره عبرت دی، ستاسې دپاره پوره نښانې ده. دا ګردې هغه معجزې دي چې د جدید ټکنالوژي سره به بیا ټکراو راځي. او په هغه وخت کې چې کوم ماحول ولو، هغه وخت د حکماو، د طبیبانو، د دې د زور د شور دور ولو، د ناجوړیانو علاجونه کېدل، نو د هغه زمانې سره هم مناسب ولې دا معجزې. په آخر زمانه کې چې برته عیسی علیه السلام را شوسي، نو الله جل شانه به د تمامې ټکنالوژي په مقابله کې وته ته دغه 4-5 ساده د فطرت سره سمې معجزې ورکړي، د دا ګردو مقابله به دی په کوي. بهرحال دا خبره خو بیا یو وخت بیا مخته ووایي چې حضرت عیسی علیه السلام چې بیا راځي دغه معجزې به ورسره وي که به نه وي ورسره. و مصدقا او زه تصدیق کوونکی یم لما د هغه بین یدی چې د ما څه مخکې ولو من التورات، یعنې تورات د ما څه مخکې چې کوم تورات کتاب دی زه د هغه تصدیق کوونکی یم. ولأحل لکم او د دې دپاره چې زه حلال کړم ستاسې دپاره بعض الذي بعضې هغه شان حرم علیکم چې هغه پر دې باندې حرام کړل سوي دي. د دې څه مراد یا خدا دی چې د تورات چې کومې څه سختیانې ولې هغه حضرت عیسی علیه السلام لږ نرمي کې پیدا کړي. بعضې علما وایي د دې څه مراد چې کوم راهبان ولو د عیسایانو د یهودیانو علما هغه چې کوم شان د ځانه حرام کړي خلط ملت په شریعت کې جوړ کړي هغه جن مراد دي. وجئتکم بآیة من ربکم او ما راوړې ده د رب د طرفه څه نښاني، زه دغه نښاني سره تیله راځم. فاتقوا الله تی د الله څه وبېرېږئ، واطیعون او زما اطاعت وکړي. ان الله ربي وربکم فاعبدوه بېشکه الله جل شانه زما رب دی او ستی رب دی. فاعبدوه تی د بندګي وکړي. هذا صراط مستقیم دغه سیده لاره ده. په دې کې ګوره صراحتا الله جل شانه د عیسایانو د عقایدو تردید هم کوي، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام عبادت کول، د حضرت عیسی علیه السلام د عبادت تعلیم کول یا د تسلیث تعلیم، دا د حضرت عیسی علیه السلام تعلیمات نو. د حضرت عیسی علیه السلام تعلیم عبدیت او توحید، خالد الله عبادت کول، یو الله معبود دی. دا چې بیا کې بیا کومې عقیدې دي چې خدای پاک درې دی، عیسی علیه السلام د خدای دریم دی، اقنوم دی، ثالث ثلاثه، تسلیث، دا ګردې غلطي دي. عیسی علیه السلام وایي چې الله زما رب دی، موږ ټول مربوب یو، محتاج یو، الله جل شانه د عبادت وړ دی. سیده لار دغه ده. او دا رنګه د حضرت عیسی علیه السلام په خبرو کې د یهودیانو تردید هم دی. تی د الله څه وبېرېږئ او زما اطاعت وکړئ، زما مخالفت او زما بغاوت مه کوئ. فتقوا الله واطیعون، د الله څه وبېرېږئ او زما اطاعت وکړئ. په کومه خبره کې؟ په دا خبره کې چې الله زما رب دی، ستی رب دی، خالص د هغه عبادت وکړئ. مخته راځو حضرت عیسی علیه السلام تعلیم و تبلیغ مسلسل کاوی، پوره کوشش یې کاوی په خپل فراست باندې د دې د سرکشي او د بغاوت د ښکاره کېدو څخه مخکې حضرت عیسی علیه السلام محسوسه کړه چې بني اسرائیل زما مخالفت کوي. په دې وجه باندې عیسی علیه السلام په خپل جماعت کې دا رنګه مضبوطه خلک تلاشول شروع کړو چې هغه بیا د دین مددګار شي. فلما چې کله احس معلومه کله عیسی علیه السلام منهم د دې سال کفر انکار سرکشي، قال نو د ویلې من انصاری څوک به زما مدد وکړي الی الله د الله په لار کې. قال الحواریون حواریون ویلې نحن انصار الله، موږ چې د الله مددګاران، د الله د دین مددګاران، آمنا بالله موږ پر الله باندې ایمان راوړو، واشهد بأننا مسلمون او ته ګواه اوسه چې موږ حکم قبول کړي، مسلمون موږ سر کښته کوونکي یو، موږ تابعداري کوونکي یو. په دې آیت کې خو یو نکته دا ده چې د دین د مدد طلب کول د دیندارانو سره دا د توکل منافي کار نه دی. او بل خاص نکته دا کې پکښې ده چې د یو قوم یا د یو معاشرې د اصلاح لپاره یو څه کسان راولاړ سي د اصلاح کوشش کوي، نو د کوشش طریقه دا ده چې تعلیم او تبلیغ وچلوي، ښه دعوت کې وچلوي. د هغه بعد چې بیا یو څه کسان موافق جوړ شو، د هغوی یو جماعت جوړ کړي، بیا کار سره رامنظمه کړي. دا رنګه نه دي کول په کار چې بس دلته ملګري سره راټول سو، پارټي یې جوړه کړه، بس اوس د دې بعدې تعلیم او تبلیغ او دعوت دا کیسې کوي. یا یو وارد د دعوت او د تبلیغ او د تعلیم پوره کوشش وکړي، بیا چې کم کسان ملګري کوي هغه به بیا ودته په خپل معلوم سي، دا غو دی بیا یو منظمه ترتیب جوړ کړي، لکه د حضرت عیسی علیه السلام چې کومه نبوي طریقه ده. او د حضرت عیسی علیه السلام ملګرو ته حواریین په قرآن کې ویل شوي دي. حواریین د حور څخه ماخوذه دي، په عربي کې حور و تک سپین ته وایي. نو د حضرت عیسی علیه السلام ملګرو ته حواریین یا په دا وجه وایي
چې دی ډیر مخلص ولو د زړه څخه ډیر صفا وو یا د دې د سپینو کپړو د وجه حواري ورته وویلې اکثره په دې کې هغه خلک وو چې ماهیګیري یې کوله دارنګه د حواري یوه معنا د مددګار ده د مددګار معنا چې راواخې بیا د هر نبی هر مددګار ته حواري ویل کیږي لیکن د حواري به معنا خاص معنا ده هغه دا ده چې د یو نبی خاص ملګری خاص رازدار خاص مددګار و هغه ته حواري ویل کیږي دغه دویمه معنا صحیح معلومیږي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حدیث دی چې د هر نبی یو حواري یعنی مخلص ملګری او زما حواري چې دی هغه زبیر ابن العوام رضی الله عنه شوی نو د دې صدا معلومیږي چې حواري معنا عام مددګار نه ده بلکې یو مخلص ملګری رازدار ملګری چې مددګار یې هغه ته بیا حواري ویل کیږي د حضرت عیسی علیه السلام حواریین څو عیسی علیه السلام چې کوم حواریین هغه 12 په 12 کې یو حواري چې ولو بعد کې بیا برته د يهوديانو ملګری وکړ چې دا کم باغی ګرو ول دا غو ملګری وکړ دغه پر ځای باندې بیا بل حواري واخستي اوس راځو مخته وشهد د گواه اوس حضرت عیسی علیه السلام ته وایي بان پر دې خبره چې موږ مسلمونه سرکښته کوونکي حکم قبلونکي ربنا اوس برته والله جل شانو ته مناجات کی از موږ پروردگار آمنا موږ ایمان راوړی بما پر هغه باندې انزلته چې تا نازل کړی دی وتبان الرسول مستحبی سلو د رسول فاکتبنا مع شاهدین ته موږ ولیکه د شاهدینو سره ته موږ ولیکه د خلکو سره چې هغه خبرې ته حاضر سي خبره ومني د دې آیات سره بیا یو دا نقطه معلومه سوله چې د حضرت عیسی علیه السلام حیثیت د حواریینو په نظر کې د رسول غولو دا چې کوم خبرې دي چې د خدای زوی دی یا د خدای جز دی یا د خدای درېمه ده دا بیا بعد کې تحریفات دي د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام د 12 ملګرو د تعلیماتو سره صراحتا مخالفت دي الله جل شانو دی د قران سمجھ را نصیب کی د نن په درس کې زموږ لپاره یو خاص نقطه هغه د حضرت عیسی علیه السلام دغه واقعیا و موږ ته د سبق راکړي چې باطل همیشه د دوه لارو سره راځي یو ډیر په عقیده کې مختتل یو د ډیر په عقیده کې کمزوري پاتې کېدل اوس د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې د عیسایانو عقیده ده چې د خدای زوی دی خدای دی د خدای عیسی ده او د يهوديانو بیا کوم عقیده ده يهوديان وایي چې دا جادوګر و دا فلان نعوذ بالله قسم غلطی عقیده وایي د نن سبا چې کوم دور دی د شخصیت پرستی دور دی نظریات نسته علم نسته د خلکو سره معلومات نسته خلک وسنجیده خبرې ته غوږ نه نیسي اوس بیا سوشل میډیا او پروپاګاندا و دا شان ډیر سو بس وسبرته موږ پر دغه ځای باندې سره ودرېدلو چې دومره شخصیت پرسته کېدل چې د یو سړی بیا غلط انسان ته صحیح معلومیږي او صحیح خنوي صحیح او د یو سړی سره بیا دومره نفرت کول چې د هغه ولایت د هغه علمیت د هغه د نبی وارث کېدل یا د علاقې خادم کېدل یا د ش خاندان سره کېدل د ش نسبت سره کېدل د شکردار والا کېدل دا ګرد شان سړی نظر اندازه کی په دی وجه چې د شخصیت سره په یو خبره باندې نفرت کیږي په دغه دواړو انتهاو کې انسان گمراه کیږي په دی وجه باندې په مابینځ کې تل پکار دي چې د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې عیسایان ډیر مخ ته ولاړ هم گمراه سو چې يهوديان ډیر شاته پاتې سول هم گمراه سو په دی وجه باندې زموږ د پارم په اوس دور کې دادی چې د یو چا سره په محبت کې ډیر انتها ته تللم نه دی پکار او ډیر شاته پاتې کېدلم نه دی پکار الله جل شانو دی و مشتي ته د خپل ځانو او د خپل معاشري د اصلاح او د معاشري د روح سمولو توفیق را لراک د زموږ معاشره په مشتي باندې سميږي زایم ته یا بل دی معاشره خو د داخل ګوسه جوړ ده چې موږ ودی شي ته توجه نکوه نو بیا معاشره پر خرابېدو باندې رواني او کوم ودی شي ته توجه وکړو بس بیا معاشره پر سمېدو روانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين